अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान کې 175 پارټیانې دي او د دوی انټرنل الیکشن 1000 پیرې شوې دي. په 1500 کاله کې د اچا الیکشن نه دی مسترد شوی. صرف د پاکستان تحریک انصاف په انتقام کې د چیف الیکشن کمشنر او الیکشن کمیشن والا د تحریک انصاف الیکشن انټرنل په دې مسترد کو چې دا هوی نه د بیټ نښه واپس والی. یو اته نهه میاشتې مخکې په جنوري کې د چیف الیکشن کمیشنر یو بیانو مسلم لیگ نون چې کم دی هغوی م الیکشن نو کړی د پارټۍ نو د هغه ټویټر باندې یو بیانو چې د دروغو الیکشنو کې مسلم لیگ نون ته وی خو وکې کاغذونه جمع کې او تحریک انصاف والا انټرنل الیکشن وکړو خو د هغوی هغه مسترد کو. د دې په شا یو غټه کهاني ده. د هغې وجه دا ده چې اولی کله تحریک انصاف الیکشن کو کاغذونه جمع کړه نو 71 ورځې دوی په هغې فیصله نه کوله او فیصله دې له وجې نه کوله چې دوی دا خیالو چې پاکستان کې په عمران خان کیسونه وکړو نو دی به د پارټۍ نه ختم شي، تحریک انصاف به ختم شي. پای کې ناکامه شو، بیا یې جیل ته کو، بیا هم پارټي ختمه نه شوه. بیا یې څه چلو کو چې بیا یې د هغوی خلک اغوا کول شروع کړو. لاپته به شو، بیا به پریس کانفرنس وکړو، هغه منصوبه هم ناکامه شوه. بیا به لاپته کړه، بیا به را پیدا شو، بیا به انټرویوګانې ورکړې، بیا هم عوام د عمران خان نه په کلارېده. نو اخره کې دا وکړه چې 71 ورځې پسې فیصله سونه وکړه او ستاسو د الیکشن ټیک نه دی شوی او ولې 100 ورځې ورکړي چې په 100 ورځو کې الیکشن وکړه. دا هغه الیکشن کمیشن دی چې په خپل په آئین او قانون مطابق په 90 ورځو کې نه صوبایي الیکشن کړي نه قومي کړي. دی وخت کې نگران حکومتونه بالکل غیر قانوني ناست دي او تحریک انصاف ته وی چې 100 ورځو کې د آئین او قانون په لاندې الیکشن وکړي. هغوی الیکشن وکړو څنګه چې نورې پارټیانې کوي. هغه الیکشن مسترد کو او د هغوی نه نښه واغسته. د نښې اخیستو په شا باندې دا سازش دی چې تحریک انصاف امیدوارانو کې او په ووټرانو کې مایوسي شي او هغوی ته پته نه چې زمونږ کم امیدوار دی، ځکه چې ته په بیټ باندې کې نو هر پارټۍ او ورکر ته پته چې زما دا امیدوار دی او دا مو نښه ده. دویمه پکې دا ده که تحریک انصاف کسان په ګڼ شمیر کې آزاد پاس شي نو د آزادو کسانو باندې د پارټۍ رولز نه لاګو کیږي. کو هغوی بیا فلور کراسینګ کوي یا دوی په زور زبردستی د لاډلا نواز شریف ته اړي نو هغوی سره قانون نن ته څه نشي کولی، پارټي چیرمن ورسره څه نشي کولی. او کله چې ته د پارټۍ په نښه د الیکشن کړي او بیا ته فلور کراسینګ کې اوړې نو تا سیټ ختمېدی شي. نو دغې طرف ته دا په دې بوتلې ده چې پته ده ورته چې تحریک انصاف له خو داسې شکست نشو ورکولی، خو راشه چې کله د هغوی ممبران کامیاب شي نو بیا به بلیک میل کو، زور زبردستی کیسونه به پې جوړ کو، مجبوره به کو چې د عمران خان نه واوړې او د لاډلا له راشي او د وزیر اعظم کو. نو په دوی به د فلور کراسینګ قانون نه لاګو کیږي. خو یو پلانینګ انسان کوي او یو منصوبه الله جوړي او قرآن کې ویلي چې الله بهترین منصوبه ساز دی. نو د دوی دا یو سازش تاسو ګوره کاغذات جمع کولو ته نه پریدي چې کم کاغذات جمع کوي دای په کورونو چاپی وي چې کله لاړ شي آرو دفتر بندي چې څه قسمه سازش کیدی شي د تحریک انصاف خلاف هغه کوي. خو د دې نه باوجود هم عوامو یو ضد جوړ کړی دی چې دې پرې له دې لاډلا له بالکل ووټ نه ورکوو او ووټ به ورکوو صرف عمران خان لا کم چې نه د ملک نه وتښتېدو نه په جیل کې وجړل او په خپل اصول ولاړ دی نه ډیل کوي. ډیل دا دی چې بس د دوی ټولې خبرې ومنه او راځه ته به آزاد شي او هغه وایي چې نه د عوامو د فایدې خبرې به منم، د عوامو د مفاد نه بغیر هیڅ خبره نه منم. دغه ټوله کهاني ده. نو د نښه کو وایم غسته خو پلان بی او پلان سی تحریک انصاف جوړ کړی دی چې کله هم تاسو ته د پلان بی او سی مطابق اعلان وشو او هر څه نښه درکړه نو بیټ ضروری نه دی، بیټسمین ضروری دی او بیټسمین عمران خان دی. هغه څه چې په لاس کې بال ومي هم به ګټي، چې وکټي هم به ګټي، چې تش د ګراوند هغه پړي هم به ګټي، خو دوی به ناکامه کیږي.
امید لرم تاسو به په 8 فروری د خپل ووټ صحیح استعمال کوئ چې موږ د دې قابض قوتونو نه د دې مافیا نه د دې غلو نه خلاص شو. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.